یو اهمه مسله او یو اهم موضوع باندې بحث کوو. هغه موضوع دا ده چې نن په عالمي سطح باندې د کفر او مغربي طاقتونه هغه رالګي او یو رحم په کرایه باندې اخلي، یعنی یو مور د هغې رحم د یو بچي دپاره په کرایه باندې اخیستل دا یو انسان سوز تجارت دی او دا نن په مغربي دنیا کې په ډېر زور و شور دی. دو قسم احکامات دي چې الله پاک انسان د هغې مکلف جوړ کړی دی. یو قسم احکامات هغه دي چې الله انبیا را لېږلي دي علیهم الصلاة والسلام او د هغوی په ذریعه باندې امت ته د هغې احکاماتو د منلو حکم شوی دی. هغې ته شرایع ویل کېږي او دا د دې انبیا علیه الصلاة والسلام په واسطه باندې د انسانانو ته راغلي دي او د هغې د جزا او د سزا هغې بیان ورته هم کړی دی. لکه مز کول دي، زکات ادا کول دي، حج ادا کول دي، دا ټول د احکاماتو شرعیو نه دي او انبیا علیه الصلاة والسلام ورته راوړي. دویم قسم احکامات هغه دي چې هغه د فطرت کې الله پاک یې ښودي دي. لکه زمونږ استاسو خوراک دا په خولې باندې کول دا فطرت کې دا الله یې ښودي دي. موږ تاسو خوراک په پوزه نه کوو، په خوله باندې کوو، دا فطرتي کار دی. اوس په پوزه باندې موږ تاسو بوی هغه محسوسو، په سترګو باندې لیدل کوو، دا فطرتي کارونه دي. یا مثلا د غسل لپاره الله پاک اوبه چې کوم دی هغه ګرځولي دي چې په اوبو باندې سړی غسل کوي او سړی راولګي او د دې فطرت نه بغاوت وکړي، وایي چې په اور باندې خپل ځان چې کوم دی جسم مسح کوم نو دې به خپل نقصان کوي، د چا چې کوم دی نقصان نشي کولی. اوس د دې فطرت نه د بغاوت دپاره د انسان ازلي دشمن چې شیطان دی دی خو د انسان سره لګېدلی دی او الله پاک سره یو قسم له وعده کړي ده چې لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم. الله پاک ته د شیطان دا وی چې زه به دوی انسانانو ته په لاره کې کینم، زه به دوی ته د مخې نه راځم، زه به دوی ته د شا نه راځم، د هر اړخ نه به راځم او دوی به خامخا ولأغوینهم اجمعین. دا قسم تاکیدات او قسمونه یې خوړلي چې خامخا به دوی ګمراه کړو. چونکې انسان ازلي دشمن دی او هغه چې کوم دی په دشمنۍ باندې الله فرمایي دا ونیسئ. هغه زمونږ استاسو په دې فطري بغاوت باندې راوچتي چې انسان یو فطري بغاوت وکړي. اصل کې انسان الله جل شانه چې د اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، د توالد او د تناسل هغه طریقه الله پاک مشرفه پیدا کړی ده. د شهوت ماده په انسانانو کې هم ده او د شهوت ماده په زناورو کې هم ده، خو انسان الله پاک اشرف المخلوقات پیدا کړي دی چې کم دا ماده منویه استعمالي او کم هغه شهوت کم ځکه پوره کوي. د هغې دپاره یو بهترین نظام الله د نکاح قایم کړی چې ښځه او خاوند په خپل محدود وفادارۍ کې به دوی رالګي او د توالد او د تناسل چې کوم ذریعه ده دا به په دې طریقه باندې دوی خوري. اوس شیطان راولګېدلو او د بغاوت دپاره د انسانانو په زړه کې دوی راوچت کړل چې د نکاح نه بغاوت وکړي او دغه رنګي د ښځې او د خاوند چې کوم د عفت او د عصمت او خانداني یو طرز او طریقه ده د دې نه د ختمولو دپاره او د مخ اړولو دپاره د فطرت نه په بغاوت باندې راوچت کړل. چونکې انسانان چې روان دي دا په خاندان باندې روان دي، د انسان پہچان خاندان دی، د نورو زناورو چې کوم دی پہچان د خاندان په لحاظ سره نشته او د انسان چې کوم دی هغه توالد او تناسل هغه خاندان باندې روان دی، د پہچان دی. بهرحال د دغه فطرت د بغاوت دپاره مغرب را پاسېدل او چې هغوی د الله نه ډېر لرې دي، اخلاقي لحاظ سره ډېر غورځېدلي دي. نو په 1953 کې د دغه انساني بغاوت دپاره دا مغربي دنیا را پاسېدله او د ماده منویه مسلج کول او دغه رنګ دی پریزر کول او دا د بل چا پر رحم کې استعمالول د دې بنیادی په 1953 کې کېښودل. بیا په 1971 کې د دې لپاره باقاعده چې کوم دی اسپم بینک دا تیار شو 1971 کې. بیا دغه رنګي په 1978 کې په برطانیې کې ټیسټ ټیوب
ټیسټ ټیوب دا یو اداره قائمه شو باقاعده په دې باندې تجربه وکړه او په 1980 کې یو زنانه پر رحم کې دغه مثلج چې کوم فریزر ماده منویه ده د چې کوم دی د یو زنانه پر رحم کې په کرایه باندې چې کوم دی ورواچول او په 1985 کې دغه فریزر شوده ماده منویه د دغه نه یو ماشوم چې کوم دی هغه پیدا شو باقاعده د دې چې کوم دی هغه افتتاح وشوله په امریکا کې اولنې زنانه چې د هغې د ګېډې او د رحم نه هغه ماشوم پیدا شو خو د پردې ماده منویه نه خپل خاوند نه بلکې د پردې ماده منویه نه هغه پیدا شو دا سلسله را روانه او تر دې چې په 1986 کې په امریکا کې چې کوم ماشوم پیدا شو نو د دغه چا چې خپل بیزه ور کړی و انډا کمی زنانه ور کړی و د کمی زنانه له هغه راولګېدل او په عدالت کې کیس دایر کړ چې د ماده منویه د دې زنانه د پر رحم کې ما په کرایه باندې اچولي و چې ستا د رحم به زه په کرایه اخلم د کاله پورې د لسو میاشتو پورې دا ماشوم به ما ماته راکړي په دې باندې باقاعده په عدالت کې چې کوم دی هغې ریټ دایر کو او عدالت راولګېدو دا فیصله د هم دغې زنانه په باره کې وکړه چې چا ول خپله انډه ورکړې وه او په رحم یې په کرایه باندې اخیسته او هغه زنانه د ماشوم د پرورش نه محروم کړه چې د چا د ګېډې نه څه شی و زېږېدلی هغه یې محروم کړه اوس دا دومره په زور و شور کې شو چې دا د مغربي دنیا نه مشرقي دنیا ته منتقل شو او تر دې چې په هندوستان کې د دې رواج په 2010 کې شروع شو او په 2010 کې افتتاح شو 2013 کې 1500 ماشومان د پردې ماده منویه نه هغه وجود ته رالل او په دې کې تاریخدانو لیکلي دي چې 200 ماشومان دا صرف د اسرائیلو نه چې کوم دی د هغوی ماده منویه راغلي وه او دا د اسرائیلو چې کوم دی د هغې سره تعلق ساتو 1500 واقعات راغل او 200 چې کوم دی ماشومان پکې دا د اسرائیلو سره د هغې تعلق یعنې دا ماده منویه د اسرائیلو نه راغلي بهر کیف دا په هندوستان کې د دې دپاره بیا یو مستقله انډسټري جوړه شو یو کمپني جوړه شو او د هغې بزنس د $3 ملیون نه شروع شو یا د هغې نه هم زیات دا چې کوم دی د هغې افتتاح او د هغې انډسټري هغه تیاره شوله او کاروبار د $3 ملیون نه د هغې افتتاح وشو بهر کیف بیا چې کوم مغربي دنیا د دومره مراعات شروع کړل چې یو رحم به د زنانه یو رحم بچی دانه دا به په $20,000 په کرایه باندې اخیستله او بله پکې د افسوس خبره ده چې کوم زنانه به ماشوم ضایع شو هغې ته به هیڅ نه ورکول څومره تکلیف به هغې اوچت کړی لیکن هغې ته به هیڅ نه ورکول دا د پاره د پیسو د مادې چې خلک په دې باندې راوچت کړي چې پیسه ګټل مقصود دی حیا عفت عصمت نکاح دا چې کوم دی د دې نه بغاوت اختیار کوي ماده واخلئ اگر که ستاسو حیا پکې ختمي په دې باندې خلک راوچتول او د نکاح نه په بغاوت باندې خلک راوچتول او بله خبره ده چې کله په امریکا کې به د 2 حملو نه زیات ټهرا وهلو اجازت نه او په هندوستان کې په یو زنانه باندې 15 حمل 15 پیرې هغه ماده منویه د هغې رحم ته غورځول او د هغې نه ماشوم پیدا کول دا تجربې 15 پیرې په یو زنانه باندې وشو دا ظلم او ستم په هندوستان کې شروع شو او تر دې چې د دغې وجې نه ډېرې زنانه د ډپریشن او د ذهني مریضي شو ولی ماشوم به پیدا شو هغې ته به چا ښوونه په مخه به چې کوم دی هغه چې د کم ملک به چا به په کرایه باندې اخیستي و هلته به چې کوم دی هغه به تلو نو بیا ډېرو زنانو ته د دې نه هغه طبي او هغه صحت په لحاظ سره کمزورۍ شکار شو ځکه ډاکټران او ماهرین وایي چې دې ته بیا چې کوم دی هغه انفیکشن وشي زخم جوړ شي شوګر د دې سره سیوا شي او دا یو ذهني مریض شي او د ډېرو لا علاجو بیمارو دا شکار شي او تر دې چې په هندوستان کې مرګونه د زنانو د دې نه ډېر شو دا یو صحت په لحاظ سره موزر او د اخلاقو په لحاظ سره هم یو موزر عمل لہذا او دویمه دا چې کومه زنانه به د هغې رحم به په کرایه باندې واخیستلی شو نو هغه زنانه به په یو هاسټل کې دیره کول 10 میاشتو پورې یا 9 میاشتو پورې دا به په هغه هاسټل کې وه دا به نه غم نه پرېښوده نه به یې خادۍ نه پرېښودله او دا به په هغې کې چې کوم دی څه وه بند قبند ناسته دا ظلمونه د مغربي دنیا نه مشرقي دنیا ته راغلي دا عالم لیکلي دی چې
د دې مسلې اجازت چې کوم هغه باخلاقه ملکونو لکه سعودي عرب نور ممالک هغه قطعا د دې ممانعت وکړو او د دې خلاف فتوا ورکړه صرف اهل تشیع چې کوم اهل تشیع علما دي د ایران هغه د دې لپاره اجازه وکړو چې چا د اولاد ضرورت وي نو هغه څه کولی شي داسې قسم چې کوم دې پردې ماده منویه هغه د خپل زنانه پر حق څه کولی شي استعمالولی شي د اولاد د ضرورت لپاره نور چې څومره امت مسلمه دي او دغه ملکونه دي د خلاف چې کوم دې بغاوت وکړو دا خبره رد کړه یو عالم د هندستان دی غلی کی هغه دا فرمایي چې په دې په بندولو باندې زموږ یو سیمینار وشو او مختلف علما یو فقهي اکیډمي جوړه شو او باغې کې ماهرین ډاکټران هم کېناستل او چې کله ریسرچ وشو نو باغې کې ډېری مسلمانانی زنانه هم شامل وي د څه دپاره د 2 روپو د ګټلو دپاره علما فرمایي بیا 15 صورتونه ول علما ذکر کړي دي او هغه 15 صورتونه چې کوم دی د اسلام په دو سره ناجایز ګرځولي ځکه هر هغه رحم چې دا زنانه په دې کې ماده منویه استعمالي نو کفرس کا خاون ماده منویه ده او رحم د دې نو انډه چې کوم دی ول بل زنانه ورکی دا هم ناجایز یا د اجنبي سړي ماده منویه ده او د غرنګي چې کوم دی نور رحم او انډه هم د دې د خود اجنبي سړي ماده منویه ده هم ناجایز 15 صورتونه لیکلي دي او په 15 باندې علماء چې کوم دي دا جرح کړی دي چې دا حرام دي او سخت ممانعت چې کوم دي هغه چې کوم دي هغه بیان کړی دي لہذا نن مسلمان لپاره دي چې د داسې قسم تجارتونو نه چې هغه اخلاقی لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره اسلامي لحاظ سره ناجایز دي د دې خبرې نظام لري وساتي او د نکاح اموال وکي د غرنګي چې کوم دي د عفت او د عصمت او د خاندان د دې چې کوم دي د دې ترویج ورکی او د غرنګ خپل زنانه او خپل نارینه د داسې قسم حالاتونه چې کوم دي محفوظ کی ان شاء الله دا به ترقې باعث وي او که خدا مکړه مونږ راولګو او دغه فطرت ته بغاوت وکړو خپل نقصان به وکړو خپل بچي به داغدار کو مور پلار دا د بچي د لپاره شناخت وي دا د هغوی د لپاره چې کوم دی یو